چې سليمان عليه السلام دا ټول مارغان راوغوښت. غرض دا و چې دې مارغانو نه لږې لږې بڼکې والمه او زه ځان لته یو توشک جوړ کړم. ټول مارغان د سليمان عليه السلام په حکم باندې راغله. یو مارغه و چې هغه رانه عربي کې هدهد وایي. سليمان عليه السلام فرمایل چې مالی ار الهدهد، هدهد ولی نشتا. مرګرو ته وایي چې واورئ هدهد چې راشي یا خو به معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه وم او یا به یې لالوم. هدهد چې راغی نو سلیمان علیه السلام ته یې پیش کړ. چې پیش یې کړ نو سلیمان علیه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی ونډه دې سړی نه یې داسې ونیو او داسې دچکې یې وله ورکړ او ورته ووایي چې ته چېرته تللی وې؟ هدهد ورته وایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې. دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیش یم، بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي. دا خبره څه وه چې د سلیمان علیه السلام یې زړه وران کړ بلکل او زه یې پرېښوه مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي. سلیمان علیه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کړه. مارغه ورته وایي چې زه نافرمان دی، زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته. ما تا له دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته. سلیمان علیه السلام نورم ډېر متاثر شه. ورته وایي چې څه شی دی؟ وایي ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده بلقیس نامه یې ده او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. د داسې ښار خبر مې درته راوړی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته. سلیمان علیه السلام حیران شو. د دې دومره عظیم ښار خبر یو مارغه راوړي. سلیمان علیه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړه راشه زما خط ورته یوسه. نو سلیمان علیه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه لیکي ورته انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان. الله تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوه، خپل فوقیت به په ما نه ظاهره، راشه او مسلمانه شه. برای راست آنر ورته کړ. د طاقت ازمایي به ما سره نه کې، راشه او مسلمان شه. هغه خط یې ده ته په مرۍ کې واچولو او رخصت یې. هدهد په هوا لاړو او بلقیس ته خط چې راوړو په لاره خو تللی نه شي مارغه دی نو پاس نه پرې راغله. روشندان کې ورننوتو دا په تخت اوده وه او هغه خط یې وله په سینه کې بیا دی ورته په دې روشندان کې ناست دی چې دا راویښه شوه چې په سینه ګوري خط دی چې پړاوی کړو. حیرانه شوه چې دا زما محل دی، بار پیرې ولاړې دي، څوک راتلی هم نه شي دا خط راوړو چا. خو چې په روشندان کې وکتې دا مارغه دم ورته وکته بدۍ ته والوتو پوه شوه چې دا دې مارغه راوړه. فوراً یې خپل میټینګ کال کړو، جنګي جرنیلان یې راوغوښتل چې دا خط راغلی. جرنیلان ورته څه وایي صاحب حکم کوه چې بس اټیک دي. بلقیس ورته وایي چې نه خبره د جنګ نه ده، دې خط ته سوچ وکئ، په دې الفاظو سوچ وکئ. الفاظ یې لیکلي دي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی علی واتونی مسلمین.
الفاظو ته سوچ اول دی بسم الله ته وګور چې دې کې کوم دریاب بد دی بیا الله تعالی علیه واتونی مسلمین من خوارا تابع حکم کوا چاہتے رداس چل رہے چدا سلیمان بادشاہ دے او دعوت پیغمبرائم دلا توفہ ڈالے ورلے گما کدے بادشاہ نہ توفہ ڈالے بقبول کی اور نور بچپش بس زمون سفارتی تعلقات بقائم شی اور دوستانہ تعلقات بقائم شی اور بدے بغلے شی نو که بادشاہ تش خو په توفه ډالۍ به چپ پاتې شي او که پیغمبري نو په توفه ډالۍ به چپ نه پاتې کېږي بغیر د دې نه به نه راضي کېږي چې تر څو یې زه مسلمانه کړی دی جرنیلانو وایي چې بس ټیک عزیزانو بلقیس توفه او ډالۍ تیاره کړه او سلیمان علیه السلام ته ورولېږه هغه ته اطلاع ورغله چې تا ته بلقیس توفه رالېږلې هغه حکم وکړو چې تمام پیریان او دیوان دا په استقبال کې ودرېږئ د بلقیس ډالۍ را روانه ده او مارغانو ته حکم وکړو چې تاسو کې د پاسه سوری وکړئ په میلیونو د پیریان او دیوان په میلیونو استقبال کې ولاړ دي او پاسه پې سوری تنبوان کې مارغانو کړی دی هغې چې ورورسېدي چې دا حال یې وکتو توفه یې پټه کړه چې دا خو زمونږ د بادشاه بېعزتي ده که دا توفه د دې شان په مخ سلیمان علیه السلام ته چې نږدې ورغله ملاقات وشو ورته خبره وکړه چې دا هغې ورته ووایي چې خبره دا ده بهي چې توفو ډالو والا نه بلقیس ته ووایه چې هغه اخري ټکی زما چې دی واتوني مسلمین ته به راځې او مسلمانه کېږې به زما او ستا جوړ به په دې راځي او قاصدان یې واپس قاصدان چې واپس بلقیس ته ورسېده بلقیس تیاری وکړو چې زه اوس پخپله ځم سلیمان علیه السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس په خپله راځي نو سلیمان علیه السلام د هغې د استقبال تیاری وکړو او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښتل او ورته یې ووایي چې ما ته د هدهد مارغه ویلي چې د بلقیس ولها عرش عظیم د هغې یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي پیریانو ته یې ووایي چې بلقیس خو را روانه ده خو په دې مې پوه کړئ چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی پیریانو ورته ووایي چې صاحب دا خو ډېره اسانه خبره ده راوبرسي سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي عفریت یو پیري نامه وه عفریت هغه ورته ووایي چې د سترګو په رپ څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته عزیزانو چې هره روانه شوه نو د سترګو په رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو د سلیمان علیه السلام تخت ته راکړې شان و شوکت یې چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله چې تخت ته راله سلیمان علیه السلام ورته ووایي چې په تخت کې دی ووایي چې زه معذرت غواړم هغه ورته ووایي چې دا هغه ستا تخت ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی نو دا ورته وایي چې کأنه هو تخت ستا دا دی نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و دا نه وایي چې همدا دی ځکه چې بلقیس دا پوه وه چې کېدی شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای حرام دا څنګه دلته ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله اوس بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی الله فرمایي چې بلقیس وایي چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړې د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته دی خدای نو عقل یې سر له راغی او ویې ربي انی ظلمت نفسي خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی
واسلمت مع سلیمان خدای اوس میں په سلیمان علیہ السلام ایمان نو بلقیس عقل توسګور بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی اے اللہ ما دا دومره موده چې د غیر الله عبادت کړو ځان نه ظلم کړو واسلمت مع سلیمان اس میں پر سلیمان علیہ السلام ایمان راوړو ولی للہ رب العالمین للہ رب العالمین خدای د سلیمان د یری نه اسلام نه درو او نه د سلیمان د بادشاہ د یری مسلمان حقیقت را ته معلوم نو چې اوس را ته معلوم شو نو خدای تا د پاره می ایمان قبول تا د یری عزیزانو دغه بلقیس وا علماء لیکي چې آخر الامر سلیمان علیہ السلام سره نکاح